د روژهدارو دپاره 3 ساعته یعنی 3 ګنټې دا ډېرې مهمې دي. یعنی 24 ساعته زندګي ده، که په دغه 24 ساعته زندګۍ کې موږ دغه 3 ګنټې د خپل ځان دپاره وویستلې، مهم هم کړې، او په دغه 3 ګنټو کې دا کم خبرې چې زه اوس تاسو څخه کول غواړم، دا کوم عملونه در ښودل غواړم، د دغې اهتمام هم وکړو، نو یقینا په دغې رمضان کې به تاسو ډېر څه ترلاسه کوئ. 3 ګنټې کومې؟ اولنۍ ګنټه د روژه ماتې ګنټه، یعنی خپل روژه ماتې په وخت تیاروئ او د روژه ماتې نه مخکې کینئ. د روژه ماتې دغه ګنټه چې دغه ساعت چې دی دا ډېر مهم او ډېر مخصوص او ډېر خاص دی. ځکه حدیث کې راځي چې کله د روژه ماتې په وخت کې روژهدار د الله نه څه غواړي، څه دعا چې غواړي دی الله رب العزت یې ورته قبلوي. نو یو ساعت، یوه ګنټه د روژه ماتې د وخت. دویم ساعت چې دی هغه د دې نه ډېر زیات مهم، هغه دی د شپې چې کومه اخرنۍ حصه، اخرنۍ ساعت دی، یعنی د پشمني په وخت کې. دغه وخت کې تاسو یا د پشمني نه مخکې یا د پشمني نه بعد تاسو کینئ او د الله جل شانه نه دعاګانې غواړئ، نوافل کوئ، ذکر اذکار کوئ، توبه و استغفار. دغه رنګې حدیث کې دا هم راځي چې په دغه وخت کې الله جل شانه د خپلو بندګانو ته د رحمت په نظر باندې ګوري او ډېر خاص نظر ورته لري، او په دغه وخت کې الله جل شانه آواز کوي، څوک شته چې مانه د خپلو ګناهونو معافي وغواړي او زه ورته ګناهونه معاف کم، او څوک شته چې مانه راحت، سکون او خوشحالي وغواړي او زه سکون ورکم، څوک شته چې مانه رزق طلب کړي او زه ورته رزق ورکم. ستاسو چې څه حاجت په دغه وخت کې الله نه غواړئ، الله رب العزت به درکوي. دریم ساعت هغه دا دی چې د سحر منځ نه پس تر اشراق، یعنی د نور راختلو پورې کېناستل او ذکر اذکار کول او د دغې وخت اهتمام کول. نو یقین وکئ که تاسو دغه 3 ساعته په دغه 24 ساعته زندګۍ کې راوویستل، صرف او صرف دغه 3 ساعته، نو انشاءالله العظیم په دې رمضان کې به تاسو ډېر څه ترلاسه کوئ، ډېرې ګټې به ترلاسه کوئ، او د دغې رمضان نه به تاسو ډېرې غټې فایدې واخلئ. که دغه 3 ساعته مونږ حساب ولګو نو د دغې 13 ورځو صرف او صرف 90 ګنټې یعنی 90 ساعته راځي. نو الله جل شانه دې په اول مال او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي چې مونږ په دغې رمضان کې په دغې 24 ساعته زندګۍ کې دغه 3 ساعته دا قیمتي کو، او په دغه کې مونږ د خپل رب نه ډېر څه وغواړو، او امید ده چې زمونږ رب به مونږ ته ډېر څه راکوي انشاءالله. لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني.